وخت کې حکومت وختل چې قبایلی علاقې رات کی نو رات کولو د هغې طریقه دای چې په قبایلي علاقو کې دوه ډلې جوړې کړي او دوه ډلې په یو بل واچوي نو هغې سره چې کومه وسله وي نو هغه هغې په یو بل استعمال کړي نو چې وسله ختمه شي د بهر نه نوره وسله ورته راځي نه او هغې سره چې کومه وي هغه ختمه شي نو بیا حکومت خپل کسان وردننه کړي او علاقه قبضه کی نو قبائلی علاقی تیرا او دا علاقی قبضه کولی او رات کولی دانی دا پاره دا سسٹم جوڑ کر چه بدی علاقه کی پنپیریان پیدا شوی دی نو یو ڈالا پنپیریان او بلا ڈالا دا غی مخالف دا دوار ڈالی جنگوی دانی دا پاره او دیل بیا غی ځان لب کمکل او بیوقوف خلقم پیدا کئی نو حل دی یو مسئلہ جوڑا کلا او اغینا اغی مناظرہ جوڑا کلا یو طرف تا زمان مرگری او بل طرف تا دا نور شیخ القرآن بسران اویدنا سے مناظرہ منگی خدا او تبا من سرزی شیخ القرآن ورطوی مناظرہ مکوی علتی وغیو نمانل او وقت کی بشران مرگریو اللہ دیو بخی اکثر وفات شوی دی او سجود دی مینت شیخ القرآن تاوگا شیخ القرآن وغیو گور اما طول عمر مناظره کڑی دی او دامنا چیزا مناظره آمشم کو لیا خود دا مناظره نا دا مقصد بل سدے او تاسو بیو بل اچھئی او د دې مقاصد دنه شاته نور دي وا مرګره نه باندې شیخ قرآن وی ټیک دا هغه کې غالبا زه نهم جماعت کې مسکول کې شیخ قرآن چې ته نو زه سره لرم او زه له کومه موږ جمعه یو بیٹک کې ناستو او دې کې او کا سره افلانی مولان دی تقریر کئی او خلق ورطا ناس دی شیخ القرآن مردو تاوی ویلی زنگی داری ما سیزون پا کامرا کی کینو لے او غدیان دی تقریر کئی دل دی جماعت ستے کنا یو مرگی وشتے ورادی زیادہ جماعت کی تقریر کو او زمانہ کی پا بارا کی ہر سڑی سر بٹو پاکو او قبائلی علاقہ شیخ قرآن را پاسی دو مرگرو سر غم شو و شیخ قرآن روان شو او دا چاپیر ٹوپا کی دی دنیا دا یو جماعتو آئی تا منگا لارو شیخ قرآن ادھرے او تقریر شورو کو او دا سے ٹیم دے چی 10 ساعت نا ڈس کی گی او شیخ قرآن تقریر شورو کا دیر بہترین انداز باندے او دا مسائل یو مسئلے بیانولا او دی کی کسان رالا شیخ قرآن دیوی چیزی پا زڑا بارا کے پولیٹیکل ایجنٹ اغی راغوختی دی او چتاسو مراشی چی بحثو کئی شیخ قرآن میں زی چیزو زور سرطلم ماتے وی تمزا تندائی سر پات شمار گرو سر زی پات اکرما او چلال یو ساعت بعد یو مرگر راغ محمد دین نومیو او دا ذوالفقار جین وسیو اگر راغ محمد دین اس مشر سڑے دے بڑا دے اگر راغ اغوی شیخ القرآن یوشتا او چه دایوی مارا ٹوپ کو مرگریم ٹولا ریان شو شیخ القرآن دا سکڑیو چه اگر طالبانو کم بسو نو شیخ القرآن اگر بس تاو خوتو او سیده پیخور طرف تراو زانی راوی استا پا اگر بس گٹی ہوشتے شوی پائی که دا باجور عبدالوحاب مولی سیب اسم جنده وی اگر سر پاکی مات شو دارب مولی سیب سر پاکی مات شو و شیخ القرآن راوی پا اگر طالبانو کی یو بل مرگره چه اگر ہوشتے شو او چاوی شیخ القرآن ہوشتا چه مارا ٹوب کا جی عبدالخنان دا باڑیو
هغه ما ته ودرېږه زه یې ونیولم زه ځان سره ګاډي کې کېنولم ما ویل زما پلار یې وایي ته وا چې ودرېږه او یو کس ټوپک هغه ته مې لاس کړ هغه ما ته وایي ته پرېږده زه دې رسوم که نه او هغه ګاډی په بله لار راتاو کړ او سیده پېښور ته یې راوستو او هغه هم دا موبایل یې نه وي من چې رالو صدر کې زموږ یو ملګری و د هغه دوکان و حاجي عبدالله شیر الله دې وبخي د پلوسای د هغه دوکان ته چې رالو شیخ القرآن ناست و ما چې شیخ ولیدی زه ډېر خوشحاله شوم او د هغې نه لښکر جوړ شو او د موحدینو کورونه یې سوځول او شیخ القرآن بیا پېښور ته لاړ او د ملګري د خواهش راجمع کړل ورته وي کورونه خالی کوي نیم کوي او د باړې مرګو ته وي چې جنګ به نه کوي بس تاسو ګاډي راوالی راځئ د حاجي عبدالله شیر ټرکونه وو زمونږ وو او د شپې شپې دا ځوانان هلکان به تلل او د دوی دا ګاډي به یې راوړې او څه پلوسای ته او څه مسرزو ته او څه کږې والې ته او ځایونه ورله کتل خو یې جنګ به نه کوي پای کې مولوي میررحمان و او د تیرا یو موقع کې هغه راګیر شو هغه ځای کې جنګ وشو هغه پکې یو کس هم وویشته بیا هغه راغی دلته شیخ القرآن سره به او شیخ القرآن به څوکۍ په خپله کوله د شپې او موږ سره و دا حالات چې جوړ شو په دې کې یو تن و چې هغه ډېر خاص خاص به کېده او ډېر نږدې نږدې خو چې کله دا حالات جوړ شو نو هغه لاړ او د جنډې د لاندې ودرېده او توبې ویسته چې زه پنجرې نیمه او زه توبه وباسم ثمرګل نوم یم اوس مړ دی هغه زه توبه وباسم کله چې بیا حالات ښه شو نو بیا هغه دورې له راغې چې دورې له راغې داسې اړخ ته ناست و درس کې چې القرآن دا ځای ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا بیا راشي او د جنډې د لاندې ودرېږي او توبه وباسي او هغه ته یې وکتل او د عرب تک زیات شو بیا وروسته غیر مقلد شوی و بیا غیر مقلد شو اول د جنډې د لاندې توبه ویسته بیا راغی بیا لاړه بیا غیر مقلد شو نو لآتوها چې سخته راشي نو دی به بیا د هغې ملګری بیا به توبه وباسي او هغې سره یې ما ولو دخلت علیهم من أقطارها په هغه وخت کې شیخ القرآن ملګري جنګ ته پرېنښودل او تاسو له به الله د دې نه ښه ځایونه درکړي دا دیرې به روانې شي دې نه به ښکلې دیرې درکړي دا کورونه به روان شي دې نه به ښکلي درکړي د دې نه به زیات مال درله درکړي خو جنګ به نه کوي چې جنګ ونه شو نو پولیټیکل ایجنټ چې کوم مقصد و هغه سرته ونه رسېد حکومت هغه د پولیټیکل ایجنټای نه مات که او هغې کلک که چې تا کار ونه که سله چې ته مونږه مقرر کړی او کوم ټاسک هم در کړی و چې په هغې ونه شوه نو ډېره زمانه بعد بیا یو لبه جوړه کړه هلتې او قبایل یې جنګول او هغه علاقه رات شوه موږ په رات کولو یا په نه رات کولو سره کار نه و خو زمونږ ملګري به یې پکې نه دلول زمونږ ملګري پکې دلول بیا او دا کوي داسې کله چې ارباب اقتدار خپل مقصد سرته رسوي هغوی بیا دا نه ګوري چې دا ملا دی او دا طالب دی او دا په هغوی خپل کار وي بس هغه کار مقصد سرته رسوي هغه ورسو سرته ولو دخلت علیهم من أقطارها که داخل شو په دوی باندې د اطرافو د دې مدینې نه او بیا تپوس وکړه د دوی نه د شرک راځي به دې ته وما تلبسوا بها الا یسیرا او ګران به نو تېر کړی په دې کې مګر لږ